نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. مخکې آیاتونو مبارکو کې د ابراهیم علیه السلام ذکر وشو د هغې د دعاګانو، بیا د هغې نه بعد د یهودو د شیکو ذکر مو شو. دلته کې یو عام شیکوه ذکر کیږي. دا یهود وایي چې تاسو د یهودیت په دین باندې شئ نو هدایت باندې به شئ، او عیسیان وایي چې تاسو د عیسیت په دین باندې شئ نو تاسو به په هدایت باندې شئ. الله تبارک و تعالی دغه شکوی جواب ورک بل ملت ابراهیم حنیفا، بلکې زه تابعداري کوم د ملت د ابراهیم علیه السلام. حنیفا د دې حنیف ډېرې معنی علماء ذکر کړي دي. مائلا عن الادیان كلها الى دین الاسلام، زه د ټولو باطلو دینونو نه مایل یم حق دین طرف ته. یا حنیف معنی د موحد، حنیف معنی دا موحد. نو الله تبارک و تعالی فرمای وقالو او دی وی کونو شی هودن یهودیان او نصارا یا عیسیان تهتدو تاسو به هدایت شی. قل تو پیغمبر علیہ السلام بلکې نتبعو مونږه تابعداري کو ملت ابراهیم د ملت ابراهیم علیہ السلام حنیفا چې هغه یکسو ځان لو وما کان من المشرکین او نو د مشرکانو نه. قولوا آمنا بالله د اسلام هغه خلاصه سره قولوا تاسو وی آمنا بالله مونږ ایمان نوړې په الله باندې وما انزل باغ سبا چې نازل کړي شوی دی لینا مونږ ته وما انزل باغ سبا چې نازل کړي شوی دی ابراهیم علیه السلام ته و اسماعیل علیه السلام ته و اسحاق علیه السلام ته و یعقوب علیه السلام ته و الاسباط او دغی اولاد ته وما اوتی او هغه چې ورکړي شوی دی موسی علیه السلام ته و عیسی علیه السلام ته وما اوتی النبیون او هغه چې ورکړي شوي پیغمبرانو ته من ربهم د دې د رب د طرفه لا نفرق مونږ فرق نه کوو بین احد منهم په دې کې د هیڅ یو کس کې مونږ فرق نه کوو. علما فرمایي دو مسلې دي، یو ته وایي تفاضل بین الانبیاء او یو ته وایي تفارق بین الانبیاء. نو تفارق بین الانبیاء دا کفر دی، انبیاء په منځ کې فرق کول چې دا منم او دا نه منم، دا منم او دا نه منم، دا کفر دی. لا نفرق بین احد منهم. او تفاضل بین الانبیاء، ار پیغمبر منم خو زمون پیغمبر تعالی په دې نور فضیلت ورکړي. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، التبراشی دا تفاضل بین الانبیاء دا اشتره ثابت دی. لا نفرق بین احد منهم، مونږ فرق نه کو پدې کې هیڅ یو کس کې. ونحن له مسلمون، او مونږ دغه الله تابعدار یو. فإن آمنوا کدی ایمان نوړو بمثل فآغس ما آمنتم به، دلته دا مثل لفظ دا زائد دی یا دا با لفظ زائد دی. فإن آمنوا مثل ما آمنتم، کدی ایمان نوړو مثل ما آمنتم څنګه چې تاسو ایمان نوړې اے صحابه کرام، یا دا مثل لفظ زائد دی. فإن آمنوا بما آمنتم به، که تاسو ایمان نوړو په هغه څه باندې چې تاسو او صحابه په کوم ایمان نوړې فقد اهتدوا، د دې به هدایت موندون کی شي. ګوره د دې آیت مبارکه نه دا ثابتېږي چې صحابه معیار حق دي. الله فرمایي کدا سي ایمان دی وروړو څنګه چې صحابه کرامو ایمان نوړې دی به هدایت موندون کی شي. د صحابه ایمان دا معیار حق دی، دی آیت مبارکه نه ثابتېږي. دغه شان د صحابه اعمال دا معیار حق دي. والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان، هغه آیات مبارکه کې الله د مهاجرین او د انصار ذکر وکي. او بیا الله فرمایي هغه کسان چې هغه اتباع کړل د دې، نو هغه کسان هم چې د دې لپاره رضی الله عنهم ورضوا عنه، الله بر دین راضي و دې د الله ناراضي دي. یعنی د انصار او مهاجرین د صحابه په عمل کې چې څوک اتباع کوي دغه خلکو رب الله راضي وي. او کم په ایمان او باقاعده کې چې کوم سيزونه کې خلک د صحابه اتباع کوي تابعداري کوي نو دغه خلک هم هدایت موندون کی شي. حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای فإن بني اسرائيل تفرقت على 72 ملة، بني اسرائيل چې دوه ویډلې وي. وتفترق امتي على 73 ملة كلهم في النار الا ملة واحده، دا ټول به جهنم ته ځي مگر یو ډله دا به جنتیان وي.
تبوسو کړه چې دا ډله به څوک وي. نبی علیہ السلام فرمایل ما انا علی و اصحابی، زما او زما د صحابو. دا عام معنا علما داسې کوي، ما انا علی و اصحابی، کوم لار چې زما او کوم چې زما د صحابو ده. او زمونږ استاد محترم مولانا محمد الیاس ګومن حفظه الله دا معنی کوي ما انا علیه چې دین زما اخلي و اصحابي تشریح د صحابو نه اخلي. ما انا علیه چې دین زما اخلي و اصحابي او دا هغه دین تشریح د صحابو نه اخلي. نو هغه د دې معنی داسې کوي ځکه د نبی له سلام احادیث مونږ ته چاره نقل کړي، صحابه کرامو نه نقل کړي. نو مونږ چې د نبی له سلام د حدیث الفاظو کې په صحابو اعتماد کوو چې عن ابن عباس رضی الله عنه قال قال رسول الله، عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله، عن عائشة رضی الله عنها قالت قال قال رسول الله. بدی کې په صحابو اعتماد کوو چې دی الفاظ د پیغمبر صحیح را رسولي، نو بدی کې مې اعتماد وکړو چې دغه الفاظ معنا بم د صحابو صحیح را رسولي وي. علما فرمایي د قران د الفاظ معنا دا د نبی له سلام نه چوالي، نو په قران کې به د گمراهۍ نه بچ کیږي او د قادیانیت او د داسې ډیرو فرقونو باندې الله بچ. د قران د الفاظ معنا د پیغمبر علیه السلام نه اخلا او د نبی له صلوات و سلام د الفاظ معنا څنګه چې د الفاظ د صحابو نه اخلو، دا غره د نبی له سلام د الفاظ معنا د صحابو نه. الله تبارک وتعالى بدی کې د صحابو معیار حق بیان کړي. فین امنو کدی ایمان نړو به مثل باغ سبانی ما امنتم به چې تاسو ایمان نړې فقد اهتدوا ندی به هدایت مندون کې شی وین تولوا کدی مخ ګرځو فانما هم فی شقاق ندی په مخالفت په ضد کې دي. فسيكفيكم الله، تاسو د بار الله کافی دی. علما فرمایي دا آیت مبارکه نازل شو نبی له سلام باندې دین وړاندې سکیورټي ګارد په تور باندې صحابه ساتل. سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه، سعد ابن معاذ رضی الله عنه، عباد ابن بشر رضی الله تعالی عنہ، محمد ابن مسلمه رضی الله عنه، دغه شان ابو ایوب انصاری رضی الله عنه. دا نور صحابو نمونه علماء ذکر کړی دي چې نبی له سلام به تور سکیورټي ګارد ساتل. چې دا آیت مبارکه نازل شو تا لپاره الله کافی دی. فسيكفيكم الله، نبی له سلام هغه ته وکړه الله زما د حفاظت ذمہواری واغشتله، ای د رخصت ور او سمیع العلیم. دغه الله اوریدون کې العلیم خبردار دی. صبغت الله، رنگ د الله. عبد الله ابن عباس سے فرمایي دلته د رنگ نه مراد دین دی، مونږ د الله د دین تابعداري کو. ومن احسن من الله، سوق د خپل د الله نصبغتن برنګي ونحن له عابدون، مونږ دغه الله عبادت کوونکیو. نصارا عیسایان د اغي او خاص معمودیه بنوم باندې وبدي رنگ باغی کې خپل ماشوم چې دی هغه کې ورډوب کې او بیروباسي دا و زموږ په دین برنګي رنگ شو. نو الله فرمایل صبغت الله، زد الله د دین برنګي رنگ، الله د دین برنګي رنگ دی ته وي چې لری نه رواني پولیس را رواني خلک وګوري لکه پولیس را رواني، فوجي را رواني خلک وي فوجي را روان دي، یو هندو را رواني خلک وي هندو را روان دي. او چې مسلمان را رواني فرق ونه کوي دا مسلمان دی کدا څوک دی نه. داسې د الله د دین برنګي رنگ شه چې د لری نه په برقه کې را رواني، دا ګوره برقه کې حیادار زنانه ده، دا مسلمانه د برقه کې را روانه. مسلمان لری نه خسته خپل شکل او صورت لباس دا ټول د نبی او د مسلمانانو جوړ کړي، لری نه پته لګي دا مسلمان را روان دي. قل ای پیغمبر ته وته یا تحاجوننا، آیت تاسو جګړه کوي موږ سره فی الله د الله مبارکی او هو ربنا وربکم، هغه زمونږ رب دې تاسو رب دې ولنا اعمالنا، زمونږ د بار زمونږ عملونه ولکم عملکم، تاسو د بار تاسو عمل. دا مخ کې قران کې راځي و ان کذبوک دې تاسو تکذیب کوي نو ورته وې فقل لي عملي ولکم عملکم، زما د بار زما عمل تاسو د بار تاسو عمل لکم دینکم ولی دین، زما دین زما د بار زما دین تاسو د بار تاسو دین. ونحن له مخلصون، امون د الله ته اخلاص کوونکی و انتم به مشرکون، تاسو غو شرک کوي. ام تقولون تاسو وای ان ابراهیم علیه السلام، اسماعیل علیه السلام، و اسحاق علیه السلام، و یعقوب علیه السلام، والاسباط دغی اولاد کانوا دندا یهودیان او نصارا عیسیان. قل تورتوی پیغمبر انتم آیا تاسو عالم پیږي ام الله کلا بي، تاسو پیږي کلا بي دا يهوديان نو. ومن ازلم سوق دلوي ظالم ممن دا غچارا کتما چې پټ کی شهادتن هغه گوی ثابتن عنده من الله، چې هغه ثابت ده الله سره او دی هغه گوی پټ کی نو دن الوی ظالم سوق دی هغه کوم گوی ده. ان الدين عند الله الاسلام، دین چې د الله په نسبت باندې هغه اسلام دی دا پټ کی او هغه صرف يهودیت او عیسیت تار سوی. ام الله بغافل، نه دی الله به خبر عما تعملون، دا هغه عملونه چې تاسو کوي. تلک امتون دا یو ډلوا قد خلت چې تیر شوا مخکې، تلک امتون دا غینه مراد خطاب اهل کتاب وته، چې اهل کتاب صرف نسبت او نسب باندې فخر مکوي په دې کامیابی کې نه.
او د دویم تلک امتون کې بدی کې خطاب مسلمانانو ته چې مسلمانانو تاسو ته مې مګوري تاسو داسې مکه چې بدانې کان پیغمبران دی بس زمونږ دي ته نسبت ته زمونږ فخر دی بدی باندې عمل نه کوي نه لا ما کسبت د دې لپاره به عمل وي دا هغه څه چې دي کوم کو ولکم ما کسبتم تاسو لپاره باغ چې تاسو کوم کسب کوي ولا تسالون او تاسو نه به تاسو نه کی عما كانوا يعملون په بار دا عملونه چې دي کوم کوي سيقول السفهاء او ډیر زر دي چې وي به وقفان من الناس دخل کنا دا سوق خلق دي مشرکان دي يهود دي منافقین دي امام رازی رحمت الله علیه فرمای چې دا تینا مراد دي دا به وقفان خلق به وي او سيقول الله ذکر کده مخ کنا پر رسالت باندې دا شوبه برازي او د اعتراض به دا خلق کوي الله د مخ کنا دا غي دي ته ذکر وکړو په تحویل قبله باندې ودی اعتراض کوي سيقول السفهاء او ډیر زر دي چې وي به وقفان من الناس خلقنا ما ولا ومسسي زواړو دي لره ان قبلتهم التي دا قبلنا كانوا عليها چې دی پیو نو علما فرمایي چې مخ کې نبی له صلوات و سلام په کومه قبله نو بعضی حضرات فرمایي چې نبی له صلوات و سلام اول بیت المقدس او بیت الله د سي انداز کې بودري چې دواړو ته به داغي مخرات د هجرت نه وړاندې او بیا وروسته چې کله نبی له سلام مدینه منوره ته هجرت وکړو نو 14 یا 19 میاشتې نبی له سلام هغه بیت المقدس ته مخ کړو بیا حکم راغی هغه بیا بیت الله شریف ته مخ واړو خو جمهور علما وایي چې مخ کې نبی له صلوات و سلام بیت الله شریف ته هجرت نه بعد د 14 19 میاشتې د يهودو د تالیف قلب د پاره د غي د زړه د نرمۍ د پاره چې دیم ایمان وروړي او دیم چې مایل شي د دې لپاره الله حکم کړو د بیت المقدس ته د مخ کولو خو دوباره بیا حکم راغی د بیت الله شریف د نبی له سلام په خواهش باندې ما والله ومسسي زواړو دی لره ان قبلتهم التي دعا قبلنا كانوا عليها جدي بيو د دې آیات مبارکه نه تفسیر خازن ثابتي سيقول السفهاء من الناس هغه فرمای کل کافر فهو سفيه هر کافر به وقوف لري ځکه چې الله وی چې دا به وقوفان خلق دی بداوي او د دین سوق مراد دي يهود منافقان مشرکان لہذا هر کافر دا به وقوف لري مسلمان او خيار دي خو جديد خپل دین او شریعت باندې عمل وکي قل اے پیغمبر سلامت ورته ویا قل لله المشرق دا حاکمانه جواب دی الله وتوي دا اعتراض کوي چې را دې طرف ته مخ او سدسي مخ ولې واړو دا د الله خو خره دا مشرق هم د الله دی مغرب هم د الله دی کوم طرف ته چې الله حکم کوي د خو مخ کې بس موږ حالت مخ کو فرشتو ته حکم شو آدم علی السلام ته مخ کې هغه ته مخ الله چې کوم ټیم کوم حکم کوي دا طرف ته موږ مخ کو قل اے پیغمبر ورته لله المشرق مشرق هم د الله دی والمغرب مغرب هم د الله دی علما فرمای دا خود د شمال هم د الله دی او جنوب هم د الله دی دا ذکر نه کړ او مشرق او مغرب ذکر کړ نو علما فرمای قاعده چې کله دوه متضاد لفظ ذکر شي نو هغه کې عموم او استغراق مرادي چې دا عام ټول جهاد مراد دي نو دا دوه متضاد ذکر شو دي ټول مراد دي چې کله دوه متضاد لفظ ذکر شي نو هغه نه مراد عموم او استغراقي نو دلته کې دوه متضاد ذکر شو دلته کې ټول جهاد مراد دي دا ټول د الله دي يهدي من يشاء والله هدايت کی چاته جو غړي لا صراط مستقيم د سیده لاري وكذلك جعلناكم علماء فرمای کما هديناكم الى صراط مستقيم څنګه چې تاسو ته هدایت وکړه د صراط مستقيم كذلك جعلناكم دغه شان مونږ وګرځولې امه وسطا یا کما ان الكعبه وسط الارض څنګه چې کعبه د ځمکې منځ دی كذلك جعلناكم دغه رنګ تاسو مونږ درمیانه امه وګرځولې امه وسطا د درمیانه امت د اعتدال والا يهود دون د انبيو په مخالفت کې لاړل چې انبيو د قتل او د غیر تکذیب شکار شو او نصارا هغه دون غلو کې لاړل چې پیغمبران ته د الله زوی عیسی علی السلام ته د الله زوی وایو مسلمانان د اعتدال والا امت دي چې نه افراد کوي نه تفرید کوي د دې امت د خصوصیت دی بیا مفتی شفیع سے معرف القرآن کې په عقیده کې اعتدال په اعمالو کې اعتدال په معاملاتو کې اعتدال معیشت کې اعتدال د ټولو ذکر په معرف القرآن کې کړی دی وکذالک دغرنګ جعلناکم مونږ وګرځول تاسو امه وسطا درمیانه امت اعتدال والا امت لتكونوا شهداء د پاره چې تاسو ګواهان شئ علی الناس په خلق باندې ويكون الرسول او شی پیغمبر علیه السلام علیکم په تاسو باندې شهیدن گواه دا خلق تاسو په خلقو ګواهان شئ مطلب د قیامت په ورځ به الله تبارک وتعالى انبیاء راولي تاسو خپل امتونو ته دعوت ورکړو هغه به چې او الله مونږ دې ته دعوت ورکړو امتونه به وي چې الله مونږ ته دعوت نه راکړي په دې سره څه گواه دي نبی له سلام امت براشي هغه به باغی باندې گوي ورګي چې الله مونږ گوي ورکو چې دې امت انبيو
خپل امتونو ته دعوت او رسول خبر او رسول رستا نو هغه به چې تاسو ته څه پته تاسو خو هغه وخت کې وینئ نو هغه به چې موږ باندې الله قرآن نازل کړو موږ باندې د نبی له سلام احادیث الله را لګیلو نو دغه کې موږ ته پته و هغه کې الله فرمایلیو نبی له صلوات و سلام براشي او هغه به د خپل امت په گواهی باندې گواہی ورکړي ګوره دا یو تفسیر دی او دا د احادیثو مستند احادیثو برهنا کړي نو بعضی حضرات نه دا ثابتېږي چې پیغمبر علیه السلام به گواہی او پیغمبر علیه السلام شتنه او گواہی به ورکړي مطلب دا چې هغه حاضر ناظر دی دا غلط عقیده ثابتې نو دغه وخت وی چې د شهیدن معنا یو بریلی مفسر ترجمه کړي د شهیدن مطلب حاضر ناظر نبی خدال ته کې د خلکو د پاره مویا مخ کې راغې لتكونوا شهداء علی الناس دا خلک به حاضر ناظری بیا کې ټول مسلمانان ټول امت د پیغمبر علیه السلام ارزه حاضر ناظر دي نو دې کې د نبی علیه السلام څخه خصوصیت شو اما جعلنا القبلة التي ندغرزول موږ هغه قبله كنت عليها چې تاسو په منسوخ هم نه د ګرځول دي د پاره منسوخ کړه الا لنعلم د پاره دي چې ښکارک والله ته معلوم دي الله ښکارا کوي دې د وجه علما د لنعلم معنا ښکارا کول کوي لنعلم چې موږ ښکارا کو من هغه څوک یتبع الرسول چې تابعداري کوي د پیغمبر علیه السلام ممن دا هغه چانه ينقلب چې اوړي علی عقبه بخبل بند باندې الله فرمایي چې ښکارا کوم دی دنیا ته چې څوک د پیغمبر تابعدار دی او څوک د پیغمبر علیه السلام باندې ګوتو چتون کې اعتراض کوون کې دی ان كانت انها كانت بشک دا مخ اړول لکبیره درون الا علی الذين هدى الله مگر باغ خلق باندې چې الله ورته هدایت کړي لري د شعبان میاشوا او دوی هجری وا د پروری میاشوا او 624 عیسوی کالو چې الله تبارک وتعالى دغه قبله د بلېدو حکم را نازل کو وما كان الله ندي الله ليضيع ایمانکم دلته دا اعتراض راته چیرې د شپاړ رسول اسمیا شدید منځونو کړل د دې بس کی داغي ثواب به ملاوي کنه الله فرمایل نه دی الله ليضيع ایمانکم چې تاسو منځونه ځای کی الله دلته کې منځ ته ایمان وای مطلب دا چې د مسلمان دا علامت ته د منځ دی به منځ کوي ان الله بشک الله بالناس خلق باندې لرؤوف مهربان رحیم رحم کون کې بیا حکمتونه الله د تحویل قبله ذکر کوي چې د قبله د حکم چراغ د دې کم حکمتونه دي قد نرى مونږ وینو تقلب اړول راړول وجه کستا مخ مبارک فی السماء الى السماء اسمان طرف ته یا فی السماء معنی دا فی جهه السماء الى السماء یا فی جهه السماء اسمان طرف ته تاسو مخ مبارک نبی علیہ السلام چې کله به د وحی انتظار کو داسې به برابر کتل چې اوس به کله به وحی راځي دا نبی علیہ السلام د شپاړ رسول الله میاشتې چې بیت المقدس ته مخ نو هغه چې د وحی انتظار کو چې زما د زړه خواهش دی چې بیت الله شریف د خپل نیکه ابراهیم علیه السلام دغه قبله طرف ته مخ کم دغه رنګ د کافرانو می اعتراضونه کول اوس پورې به د ابراهیم علیه السلام نمونه اغشتل او اوس وګوره کنه اوس هغه قبله پرې خو خنداګانې به پورې کول نو نبی علیہ السلام ډېر ارزو خواهش کار کو چې د الله تعالی طرف حکم راشي نو الله فرمایل فلن ولینک وعده وسر الله وکړه دا د الله انداز دی اول الله وعده کوي روس بیا حکم کوي لکه د عیسی علیہ السلام ذکر راځي الته کې الله فرمایي الله وت فرمایي چې زبتا وفات کوم انی متوفیک ورافعک الی زبتا اوچتو نو دلته کې یو نوې محقق روته نن سبا وخت کې پنجاب کې جاوید غام دینو مې دي او یې غانم جایز دی او دې کې څه ګناه نشته دی مولیانو اسې به ستا سو دغه کړی ہے تاسو بند ساتلی او دې لپاره چې تاسو ردی بس دی بس زه او دی خېټه ډکی او جیبونه ډکی د دې لپاره دی تاسو پابند کوي نعوذ بالله من ذلک الله پاک دې د دې خلکو نه موږ ساتي دا هغه دلته کې دا معنی کې ګوره انی متوفیکا سکول کالج کسانو باندې مهنت کوي او د کالج کسانو ته ناس یو غي ته وی الله سویل انی متوفیکا زبتا وفات کوم نو وفات مخکره ورافعک الی او تاو چتم نو هغه وی عقیدت ثابت شو چې اول عیسی علی السلام وفات شوه د رسول الله اوچت کړي څومره گمراه سړی او کالج کسانو ته وی نو هغه غریبانان خو عربی ګرامر باندې نه بیږي انګلیش ګرامر ویلې عربی خو نه بیږي نو دغه رنګ ګوره الله فرمای فلنولینک ول وسر وعده کوي ته مونږ به واړو استا مخ مبارک داسې قبله جته به خوشاليږي نو دا غلطه کې انی متوفیک الله اول عیسی علی السلام سره دا وعده وکړي چې وفات زما پلاس کړي دا وعده کوم د سره چې دی تعالی نشي درکول زبر درکو دغه کې دا خبر نه دی بلکې دا صرف هغه وعده را او بیا عیسی علی السلام یا الله څنګه به موچتي نو الله ورته هغه صورت ذکر کې جرافه او کایلیه زبر ځان تر اوچت کما نو الته کې د وفات ذکر نه صرف وعده ده
نو دلته کې دقه سی اول وعده ده فلنولینک وابړو من تعالی را قبله داسې قبله طرف ته تر دعا چې ته به خوشحاليږي خپل محبوب ته الله فرمای داسې قبله ته به وړم چې ته به خوشاله د نبی له سلام الله خوشاله سي مونږ خپل پیغمبر خوشاله نه ساتو فول وجهك واړو مخ مبارک شطر المسجد الحرام په طرف د مسجد حرام شطر ویلې شو لہذا صرف هغه جهاد طرف ته مخکول دغري بالکل داسې نه چې بس عین دې ستن د مخامخ ودرېږي نو داسې ممکن نه ده ډېر سخت را نو الله شطر لفظ ورو داسې نو فرمایي چې فول وجهك الى المسجد الحرام فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم او کوم ځای کې چې تاسو یې فولوا وجوهکم اړوي مخونه خپل شطر ودي طرف ته وان الذين بشکا کسان اوتل کتاب چې ورکړل شوی کتاب لا يعلمون دی پويږي انه الحق جدا من ربهم د دې رب د طرفه هم الله بغافل ان دی الله بخبر عما يعملون دا عملونه چې دي کوي